مینوالو که چېرې تاسو ته هم د دې دوایي ضرورت وي ټیګرال او یا تاسو مستحقې غریبانان نو بن یاسین کې به تاسو ته فري میلاویږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرامین راول زم تاسو قرباني مسوحان تاسو ګل چمکني ټي وي بلاره ما په بن یاسین فارمیسي کې چېرته چې نن فري میډیکل کیمپ دی د زنانو لپاره چونکې زنان ډېر زیات راغلي دي او د هغوی فوټیجز مونږ تاسو ته د خلو نه معذرت غواړو چې هغه مونږ تاسو ته د دې چمکني ټي وي باندې نشو کولی چونکې زنانه دي د هغوی بن یاسین کوم آنر دی چې یاسین خان هغه موږ سره موجود دی فلاحي سماجي شخصیت چې کوم د دې پروګرام مشر میلمه دی سید مستجاب بچا هغه موږ سره موجود دی. د دې سره به د دې فارمیسي او د دې کلینیک چې ازلان میټرنیټي ہوم چې کوم د نن افتتاح وکړه د هغې باره کې به د سره خبرې اترې کوو. بچا جي لومبې خو تاسو ته په خیر راغې وایو. ډېره مهرباني. بچا جي نن د دې فري میډیکل کیمپ مو او هاسپټل چې کوم دی هغه هم اوپننګ و نو څه به غواړئ تاسو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني نعمت زبان بھائی زه ټولو کې پیله خو د نعمت زبان بھائی ستاسو شکریا ادا کوم د چمکني ټي وي چې هغوی رالل او نن د فري میډیکل کیمپ کوم چې بن یاسین فارمیسي طرف نه د یونین کونسل چمکني ګروپ چې دی نو د یو ممبر دی یو هغوی طرف نه چې دی نو دا منعقد شو نو د هغوی کوریج مو واخیستو په هغې باندې زه ستاسو شکریا ادا کوم. پس د هغې نه چې زه بن یاسین فارمیسي دا زموږ ملګری زموږ ممبر دی نو زه د یونین کونسل چمکني ټول ګروپ طرف نه د دوی شکریا ادا کوم چې نن دوی داسې یو فري میډیکل کیمپ افتتاح یو آغاز وکړو چې هغې سره سره فري چیک اپ سره سره دوی فري میډیسن هم ورکوي. نو زه په دې باندې هم د دوی ډېر شکریا ادا کوم. پس د هغې نه جي یو بل قسم دوایي د ټیګرال ورته وایي چې هغه په بار میډیسنز یا عام دکانونو کې که نه نو هغه په 4000 روپۍ د هغه قیمت دی. هغوی دی چې دی نو دوی مستحق کم خلک دي نو دوی هغوی ته هغه دوایي هغه ټیبلټ کوم دي فري ورکوي. نو زه په دې باندې د دې ډېره زیات شکریا ادا کوم او الحمدلله فخر کوم په دې خبره چې یونین کونسل چمکني کې هر یو کس داسې یو فلاحي شخصیت دی چې زه چې څومره چې دی د هغوی دغه تاسو ته ووایم نو ډېر کم دی. او دې نه علاوه جي دوی سره نن ایم بي بي اس ډاکټر افتتاح و اسپتال نو زه دغه دعا کوم چې الله دې مزید هم دغه د دې اسپتال ازلان منټرنټي ہوم چې دی دا مزید هم الله پاک کامیاب کړي او الله دې ول ترقی ورکړي ورسره امين. نو دې سره سره چې دی نو دې کې دې سره ایم بي بي اس ډاکټر هم موجود ده نو مونږ په دې هکله خوشحال یو چې زمونږ کلی سوکنو چمکني کې مونږ سره 24 غنټې چې دی اویلیبل میډیسنز او ډاکټران هر یو شی دلته موجود دي او چونکې دا فارمیسي کلی کې ده دومره لرې نه ده نو په دې باندې د کلي خلکو ته ډېره زیاته سهولت او ډېره اسانتیا وي. جي د دې بن یاسین فارمیسي او چې کوم آنر دی یاسین بھائی موږ سره هم موجود دی. یاسین بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاسین بھائی ماشاءالله فارمیسي خو ویل ناون د پسوکنو کې ډېر راغلی د دې میټرنیټي ہوم څنګه خیال راغوسته تاسو ته؟ جي ډېره مننه جي. فرست چینل خو زه ستاسو د ټي وي چینل شکریا ادا کوم چې موږ لم کوریج راکو. د مستجاب باچا شکریا ادا کوم ډېر غټ فلاحي شخصیت دی هر سړی پیژني څه تعریف محتاج نه دي. ډېره مننه جي. بیسیکلی زمونږ په دې علاقه کې تاسو ته کو زه ذکر وکړم نن 2 کاله مخکې چې زه دلته رالم او د دې ایریا سروې ما وکړه نو په دې کې د سیویل نون فارمیسي نه وه چې پراپر لایسنس وي یا مطلب چې کوم د هیلث ریګولیشن رولز ریګولیټري اتھارټي کوم رولز ریګولیشن دی هغه فالو کړي. نو ما مناسب وګڼله چې یاره دلته موږ یو داسې کار شروع کړو چې هغه زموږ د ارننګ سره سره د خلکو دپاره د فایدې سبب جوړ شي. نو الحمدلله موږ د فارمیسي جوړه کړه په دغه سوچ او په دغه نیت سره او زه د سوکنو د خلکو هم ډېر شکرګزار یم چې هغوی موږ ډېر زیات سپورټ کړو موږ یې موټیویټ کړو موږ له دغه راکړه ډاډګیرنې راله راکړه
او ما دا فیل نه کړ چې یاره زه مطلب دلته یوازې ما یا مطلب ما ته دلته څه مشکلات دي نو الحمدلله تاسو کتی شي زمونږ د فارمیسي چې دا هغه په هر لحاظ باندې کوی کې ویکسین دي کو انسولین دي او کو هغه کې میډیسنز دي وسري چې د کاسمیټکس وغیرہ او د ماشومانو چې کوم نیوټریشن آیټمز دي هغه هم پراپر ایډ کړی دي دین علاوه زما زړه کې دا خیال لاغی چې یاره د علاقې کې موږ سره پراپر ګاینکالوجست یا ام بی بی اس ډاکټره چې دا هغه اویلیبل نه وه نو موږ بار کوشش 2-3 میاشتو منډه تړلو نه الحمدلله موږ سره یو ډاکټر چې دا هغه اګری شوه چې هغه پراپر ام بی بی اس ته او سپیشلایزیشن هم هغې چې دی په ګاینکالوجي کې کړی دی نو دا د دې کلي د علاقې د خلکو لپاره یو ډېره غټه فایده ده چې مخکې به ښار ته ډبګري ګارډن ته یا غټو هسپتالونو ته تلل د علاج معالجې لپاره هغه به هغوی ته اوس په خپل کلي کې په لږ شانته دغه باندې مسافت سره چې دی هغه سهولت اویلیبل ډاکټر صاحب باچا صاحب یو خبره وکړه دوایي دغه لګو که زموږ د مینوال مینه خبر شي بالکل جی دا مونږ نن یو 2 میاشتې مخکې یو انیشیټیو اغشتو مونږ به دا فیل کول جی مونږ په معاشره کې اپیلیپسي یا مرګي چې دا مرض ډیر زیات دی خلکو ته ډیر زیات تکلیف دی د میډیسن چې دی هغه ډیر په مشکله ملاویږي او د دې یو میډیسن نوم دی ټیګرال هغه اکثر شاټي بیا په مارکیټ کې په 4000 او دغه شانته یو پلته چې دا په 500 روپۍ ملاویږي نو هغه زیاتر غریب خلک او هغه افورد کولی نشي نو ما دا سوچ کو چې یاره وای ناټ چې زه د دې لپاره مهنت منډه تړلو کوم او دا یو سهولت زه د سوکنو خلکو لپاره دلته راوړم چې د سوکنو خلکو ته دا سیس چې دی دلته په خپل ریټ باندې مطلب چې کوم غریب خلک دي هغې له خو به موږ فری اف کاسټ ورکوو هغه ما په سوشل میډیا پلیټ فارم باندې زموږ چې کوم پیجز دي په هغې هم شیر کړي دي باچا صاحب هم دې کې ما سره ډېره مرسته وکړه چې موږ خلکو ته دا خپل میسیج ورسوو چې کوم غریب خلک دي هغې ته دا موږ فری ورکوو کوم خلکو چې وس کېږي د هغوی نه موږ 65 روپۍ صرف 65 روپۍ چې دی هغه د پلتې اخلو او هغه میډیسن ورته دلته موږ ورکوو په خپله علاقه او په خپل کلي دې کې زه یو خبره بله ایډ کوم دې کې نارملی داسې کېږي چې مطلب کوم د مستحق حق وي هغه بل ووخي که نه د هغې د روکتام دپاره موږ دا کړي چې کوم مریض هغه به ځان سره پوره پرچه راوړي د ډاکټر چې کوم اوریجنل پرچه وي او هغې سره به د هغې پرچې فوټو سټیټ راوړي نو هغې باندې به بیا موږ هغه پرچه چې دا ځان سره ریکارډ کې ساتو او دته به میډیسن ایشو کوو تاریخ په وله ورکوو چې بل تاریخ ستا دا راځي دې تاریخ له ته راشه تا ته بیا موږ دا میډیسن درکو نو په دې طریقه کله هم چې تاسو راځئ نو ځان سره اوریجنل پرچه راوړئ او د پرچې فوټو سټیټ راوړئ چې تاسو ته بیا مشکلات نه دا به مستحق خلکو لپاره جی بالکل ډېره مننه مهرباني مینوالو که چېرې تاسو ته هم د دې دوایي ضرورت وي ټیګرال او یا تاسو مستحق غریبانانی نو بنیاسین کې به تاسو ته فری ملاویږي اني ټایم د هغې پروسیجر تاسو ته د بنیاسین میډیسن مالک یاسین صاحب خو ویلي او بل ملګرو دا کومه ډاکټره چې دلته کې به اویلیبل نو دا به 24 هاور د دې هسپتال کولو وي خو دا ډاکټره به ماښام 5 بجو نه تر شپې 8 بجو ورې بلته کې اویلیبلي په دې لاندې ورکړل شوي نمبر باندې تاسو نمبر اخیستی شئ د دې ډاکټرې او تاسو دلته کې راتلی شئ خپل ډاکټر سره ملاویدی شئ په دې خبره تاسو ټینشن کوم د الله په امان